بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ په دغه هدایه باندې عبدالحی لکنوي رحمه الله مقدمه کړې ده. ښه دا ډېر لوی سړی تېر شوی دی. عبدالحی لکنوي رحمه الله دومره ډېر ټیم نه دی تېر چې وفات شوی دی، یعنې اوسنی عالم تېر شوی او تقریبا یو کم څلوېښت کاله عمر کې وفات شوی دی، ډېر کم عمرۍ کې. او حضرت شیخ الاسلام لیکي که چېرې څوک مجتهد مطلق وی امام صاحب د زمانې نه پس نو عمده سړی به وی، انتهایی لوی سړی تېر شوی. چې کله ما د ده دا هر څه وکتل او په دې خبر شوم چې لږ عمر کې وفات شوی، یقین وکړئ څه خفه شوی و. انتهایی لوی سړی دی. ښه زه خو یې چې نوم ولم زما د غونې ذیک کوي. د ده ډېر کتابونه لیکلي دي، جامع صغیر باندې یو مقدمه لیکلې ده، دلته به د هدایې هم لیکلې ده، نو د هغې نه څه مختصر بیان کوو. هغه فرمایي چې د صاحب د هدایې نوم چې دی علي دی. مختصر حالات وایو، راړولی هم دی پکې، لیکل مه کوئ، بس دې کتاب مقدمه کې شته دی، چا کې مقدمه یي هغې ته ګورئ. او د پلار نومي کنیت ابوالحسن دی، لقب برهان الدین دی، او د پلار نومي ابوبکر دی. ورا سلسله نسب ولدا سی ذکر کړی دی، بس شک نه راړولی ما ته غوږ کېدی. شیخ الاسلام الامام برهان الدین ابوالحسن علی ابن ابی بکر ابن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی. فرغانه یو علاقه وه، بیا په هغه علاقه کې وړوکې علاقه وه، مرغینان نوم یو، دا په هغې کې پیدا شوی و. د دواړو ته نسبت کوي د ځان، مرغینانیم ځان ته وایي، فرغانیم وایي. لکه یو سړی مثلا پېښور کې پیدا شوی ځان ته پېښوریم وایي او پاکستانیم وایي بالفرض. یوه دویم دا د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې و. بیا د ده ولادت کله پیدا شوی دی، نو د پیر ورځ وه او د مازدیګر مون نه پس و، 8 رجب او 1511 هجري وه. لیکل به نه کوئ. ښه دا د ما تاسو مقدمه کې هر څه شته دی، که نظر هم پرې واچو. هلته هم د حالات ویل، هغه ملګرو راړولي وو، بس ورسره روان وو. بره ګورئ بس اسانه ده، ځان له وروستو پیدا کوي. نو د پیر په ورځ باندې د مازدیګر مون نه پس پیدا شوی و، 1511 هجري وه، او بیا وفات شوی و د منګل په شپه باندې، سې شنبه کومه ورځ منګل د هغې په شپه، او 14 ذی الحجه وه او 1593 هجري وه، تقریبا 82 کاله عمر یې، او بیا سمرقند کې دفن شوی دی. بیا صاحب د هدایي اساتذه څوک دي؟ زموږ په دې شپږمه درجه کې کوم کتاب پړاویږي، شرح العقاید، د دې کوم متن دی، د هغې کوم مصنف دی، د هغې استاذ دی مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر النصفي. دویم استاذ یې چې دی امام صدر الشهید حسام الدین عمر ابن عبدالعزیز دی. ډېر اساتذه دي، خو غټ اساتذه مشهور. بل استاذ امام ضیاء الدین محمد ابن الحسین البندینجی، او بل استاذ امام قوام الدین احمد ابن عبد الرشید البخاری. زمونږ په دې فتاوو کې یوه فتاوا ده، خلاصة الفتاوا، مشهوره فتاوا ده. د صاحب د هدایې دا استاذ چې دی امام قوام الدین احمد ابن عبد الرشید البخاری، د ده زوی لیکلې ده. جی د صاحب د هدایې کوم هم عصر علماو، نو هغه د ده د تبحر علمي قیل او اعتراف یې کولو، لکه امام فخر الدین قاضي خان. زموږ په دې فتاوو کې یوه مشهوره فتاوا قاضي خان ده، معتبره، هم د ده هم عصر سړی و، د ده د تبحر علمي قیل و. دویم چې صدر الکبیر برهان الدین صاحب المحیط البرهانی، دا هم د ده هم عصر و، د ده د زیاتوالي د علم اعتراف یې کولو، او د خپله دا سړی چې دی محیط برهاني کتاب یې لیکلی دی،
ډیر غټ کتاب دی زموږ په دې فتاوا کې محیط برهانی غټ 100 جلد دی ته 14 کې 100 جلد دی. دریم عالم چې د هم عصر او د اعتراف کولو د زیاتوالي د علم هغه الشيخ الامام ظهير الدين محمد بن احمد البخاري صاحب الفتاوى الظهيريه دام یو فتاوا د ظهیریه زموږ د وسنی کم فتاواجات دي دا په حواله ورکي لکه علامه شامی علمگیری وغیرہ په حواله ورکي. بل شیخ زین الدین ابو نصر احمد ابن محمد ابن عمر العتابی د اساتذه عبد الحی لکنوی رحمه الله د صحیح هدایه مبارک کې الفاظ ذکر کړی دي نو تاسو واورئ عربی کې دي. هغه فرمایي کان اماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاهدا ورعا بارعا فاضلا ماهرا اصوليا اديبا شاعرا اخر کوي لم تر العيون مثله في العلم والادب علم او په ادب کې د بشان سره سترګونه دي لیدلې اذا کمال سره دې صاحب دې دیخه وله اليد الباسطة في الخلاف والباعل ممتد في المذهب دا عبد الحي لکنوی رحم الله مبارک لیکلی. من بدا اوریدل چې حضرت کشمیری فرمایي رحمه الله چې دا کتابونه ټول وسوځي نو هدايه به ولي لیکل شي مانو ټول لیکل شي لکه یو کتاب هدايه او چې دا ولي وای دا خو دومره مشکل نه دی نو موږ الحمدلله څنګه کوشش مهنت کوو څنګه په دې قواعد خبر شو افتاء کی بار بار هم د دې سلسله جاری نشکل په دې قواعد پوي شو یقین وکي وساده پته ولګیدل چې دا مشکل کتاب دی اوله کې هم ته ترجمه کولی روان بو مسله به مې لکه مزیداره او پته راته نه لګیدل چې مشکل به کیسې دي کمال یې څه کړي په دې نه پیدلو چې کلم قواعد زده کړل به راته پته ولګیدل چې دا سړی خو انتهی لري کمال ته رسیدل واره لکیره کې کله یو باستدانګي دا غزه قاعده ذکر کی کله بل باستدانګي کله بل ته د څومره و ترس مضبوط یاد دي یقین وکي سړی ایران د ایران پاتې کې څومره مهنت کړي. مخکې راځي وسه هدایت څنګه ولي کله دا انتهایی اهمه مسله ده صاحب د هدایت فرمای ما ته دا خیالو دا می اراده وا چې په فقه کې یو کتاب تیار شي دې لپاره یو متن پکار دی چې پاغه کار وکما نو متن می کتو مختصر القدری مونږ چې دوه مودرمه درجه کې نن سبا پڑھاویږي دا کتاب راته پیدا شو دا ډیر بهترین کتاب دی او دا څومره بهترین دی نو تاسو اندازه نه لګي مونږ افتاء کې را پڑھاوو ښا قدری پڑھاوو الکان نه بیا دورو تاسو یقین وکي مونږ ول 17 کتاب ریکارډ کړي تر بو هدايه پورې نکاح پورې ټول مهنت یو طرف تک او قدری کوم مهنت کړي دا بل طرف تک دا به وزنداري دومره اهم کتاب دې موږ کارم پکې کړي ریکارډ مولا کړي نو یو لفظ کې الحمدلله پوره یو غنټه درسي کله یو لفظ کې ډېر اهم کتاب دی انتهایی اهم موږ وې د دویمه درجه دې بس پروا نه کوو صاحب دې دی وې ما کتاب کتل چې کار په وکم یو د فقہ کتاب تیار شي نغره ته خدای پاک مختصر القدری مخې تکړه چې امداد دی او په دغه زمانہ کې خلکو جامع صغیر د امام محمد رحم الله کتاب دی ان شاء الله به خبره کو نو جامع صغیر چې خلکو بیا یادولو حفظ کولو به قدری حفظ کولو خلکو جامع صغیر ډېر خلکو حفظ کولو د سیمو کړه د مې مسمرګره کو نو مختصر القدری کوم مسائل دي او د جامع صغیر کوم مسائل دي صاحب د هدی د ذکر کړي خلاندې په باس کړي بس دغه متن جوړ کړي خپل دا کوم شرح د لای ولا شی جوړ کړي دا هدایت تیار شوی په دې سوچ چې ما کتاب تیار کو غیر منوم کې خودلو بدايه المبتدی دا کتاب ډیر مختصر او به می باغ شرح وکړه او غیر منوم کې خودلو کفایه المنتهی اتیا جلد ته ورسېدل شرح کفایه المنتهی چوا نو غیر ډیر مختصر او دبل ډیر وګد شو به مې ذکراله چې دې کار کول پکار دي نو دوباره مې کا درېمه پیره مې به کار شروع کو څنګه شروع کا بیانو
نه په درېمه پیره باندې مې دغه اوږد د راکم کو د لنډ کې مې لږ شان دلایل نور زیات کړه کار مې پکې وکړو نو بیت کتاب جوړ شو هدایه نو مختصر القدري او جامع الصغیر په دې کار وکړلو اول څه نوم یې ولکې ښودلو بدایة المبتدي بیا به شرح ولیکله کفایة المنتهي او بیا پکې تلخیص وکړلو خاص لکه خالص کو مختصر کو بیا کتاب کم وګرځېدلو هدایه په دې پوه شولې صاحب د هدایې چې دی هدایې د بود د ورځې نه شروع کړله لیکلې او دا 573 هجری وه 1583 تقریبا 2 کاله عمر یې 511 کې پیدا شوی و 573 هجری کې شروع وکړله بود ورځ وه او انتهایی محنت یې کول او 14 کاله کې هدایه تیاره کړې 14 کاله کې او مسلسل 14 کاله روژه نیولې ده او چاته د روژې د نیولو پته هم نه ده لګېدلې 14 کاله خادم به ولا روټۍ راوړله ده به هغه رخصت کو ته یو طالب العلم به راوغوښتلو هغه باندې به روټۍ وخوړله خادم به چې رالې پلیټونه به خالي هغه ته به پته هم ونه لګېدله چې روژې نیولې که نه نو 14 کاله کې هدایه لیکلې ده او 14 کاله مسلسل روژه نیولې ده پسې بیر صاحب هدایي معمول داو طریقه کار یې داو چې هدایه به پړاوله د بود د ورځې نه به شروع کوله او مخې ته د حدیثو نبی علیہ السلام فرمایي ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا تم ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا تم کم شی چې د بود پورې شروع شي پوره کیږي به برکت یې پکې حضرت امام صاحب رحمه الله معمولا داو چې د بود د ورځې نه به شروع کوله او په دې حدیث باندې علماو کلام کړی چې دا صحیح نه دی صاحب د هدایې په خپل صحیح سند سره د حدیث ثابت کړی برحال صحیح دی که نه هغې سره به ګورو سند متصل سره ذکر کړی حضرت جابر حدیث ته رضی الله تعالی عنہ چې د بود ورځ چې دا د نحوست ورځ وي دا اعتراض جوړېږي بود ورځ تاسو به څنګه شروع کوئ حدیث کې خو داسې راځي مولا علی قاری رحمه الله دا یو لوی سړی تېر شوی دی ښه مشکات باندې شرح کړې ده اعلی ترین شرح د مرقات په نوم باندې هغه لیکلي چې د بود ورځ نحوست والی دا د کافرو دپاره مسلمانانو دپاره نه او دپاره د خیري خجدام وشو بل حدیث همدغه حضرت جابر فرمای بخاری شریف حدیث دی چې نبی علیہ السلام په مسجد فتح کې د پیر منګل بت په ورځ باندې دعا کول او قبول شوله د بت په ورځ او هغه وایي چې ما به همداسې کول چې کله به یو سخت کار راته پیښ شلو نو دعا به مې کوله د بت په ورځ الله پاک به کار پوره کولو بت ورځ کې علما استحباب نقل کوي شروع چې پکې در سکے تاسو پوه شولئ او صاحب د هدایت تالیفات څه دي کتابونه څه لیکلي یو کتاب یې لیکلی دی مجموع النوازل بل کتاب دی کتاب التجنیس والمزید بل کتاب دی کتاب فی الفرائض بل کتاب دی کتاب المنتقى بل بدایة المبتدی دی بل کفایة المنتهی دی بل هدایه دا او بل مناسک حج دا کتابونه لیکلي صاحب د هدایت په دې کتاب کې احادیث ذکر کړي ځای په ځای باندې دلیل لپاره ځینې علما په دغه حدیثو باندې رد کوي ځینې حاسدین چې دا ضعیف دي یو حدیث نیم به ضعیف موږ به انشاءالله نشانی کوو دې مطلب دا نه دی چې ټولو ته ضعیف وي نو د کمال کتاب خو ځکه دی چې کوم احادیث یې لیکلي په هغه حدیث باندې علماو کار کړی دی لکه العنایه بمعرفة احادیث الهدایه د هدایې په احادیثو باندې کار کړی دی امام محی الدین عبدالقادر ابن محمد القرشی المصری یو بل کس دی بل کتاب دی الکفایه فی معرفت احادیث الهدایه شیخ علاء الدین په کار کړی دی او بل کتاب دی نصب الرایه حاشیه باندې تاسو ته راځي د هدایه په احادیث باندې کار کړی دی او دا لیکلی چا دی شیخ جمال الدین ابن عبد الله ابن یوسف الزیلعی امام زیلعی کند شرح کړی د تبیین الحقائق او فقه کې انتهایی معتبر کتاب دی تبیین الحقائق کا دې باندې ټول پوه شو اوس انتهایی اهم خبرې کوم دې ته توجه سره وکړئ
صاحب د هدایي په دې کتاب کې څه خصوصیات ذکر کړي او ما تاسو ته ویل دي مقدمه کې دي چا سره کې مقدمه دلته نه نو بيو کې مقدمه راک بيو کتاب کې منها سره ذکر کړي هم د عبد الحي لکنوي رحم الله ټول کیسه کړی دا تم تاسو ما ته اکبر ګورې ټول دا پرچه کې به راځي دغه کتاب کې کوم خصوصیات دي پاره کې اول خصوصیت دار کله چې صاحب د هدایي وی قال رضی الله عنه الذين مراد ځان وی یعنی زه د سیما شیخ عبد الحق محدث دهلوی دغه شان لیکلی دي البته ابو سعید لیکلی دي چې صاحب د هدایي د خپل ځان ته قال رضی الله عنه الفاظ نو ذکر کړی هغه د سې لیکلی وقال العبد الضعيف عف الله عنه به شاګردانو دغه د وفات نه پس الفاظ بدل کړو چې دي جوړ کړ قال رضی الله عنه لند دا د کوم ځای کې چلا راتللو قال رضی الله عنه څوک به مرادي صاحب د هدایي بخپل مراد دا یو شو دیم توجه دا منتهي اهم صاحب د هدایي چې دی دا کله یو مسله کې اختلاف ذکر کوي د علما او اقوال ذکر کوي د امام صاحب دا رائے ده امام ابو یوسف رحم الله دا رائے ده امام محمد رحم الله دا رائے ده او د امام ظفر رحم الله دا رائے ده امام شافعي رحم الله مختلف رائے ذکر کوي به دلایل ذکر کوي اور بسې نو داغه طریقې کار دا دی چې د چا دلیل اخیره کې ذکر کوه قرای او مفتبیه او رجح ښکاري اقوال خو به مخکې رستوي څه خبره نه ده خو دلیل چې د چا اخیره کې ذکر کوه دې بوې شو څو خصوصیات شو دوا بدریم صاحب د هدایي کله کله وی قال مشایخنا قال زمون مشایخ داسي وی نو مشایخنا مراد علما د ما وراء النهر دي د سمرقند او د بخارا علما د افغانستان او تاجکستان منځ کې سین دي څه ته وی نه و ساخو په کوفه کې دي ابو سین وته کې څه وته امو دغه ته نهر وی دین اخو علما چې وخت ما وراء النهر ویلو تجي د بخارا او د سمرقند علما به مرادي کا کله چې ول څه قال مشایخنا یاد به ساتي څلورم صاحب د هدایي کله کله وی فی دیارنا زمنګ په علاقه کې دي علاقې نه مراد هم ماورا او نهر دی بخارا او سمرقند به مرادي څلور پنځم نمبر صاحب د هدایي کله دا شي کوي چې آیات ذکر کیو مسلې د بارا به تور دلیل به دوباره بل مسله کې د آیات دلیل نږدې به دوباره آیت ذکر کوي وی لما تلونا د وجه دا آیات نه چې مخکې مونږ تلاوت کړی دی دوباره نه ذکر کوي څه وی لما تلونا اگر یو حدیث ذکر کړی یو مسله کې دلیل دوباره حدیث ذکر کوي به حدیث دوباره نه ذکر کوي به څه وی لما روینا او کله چې عقلی دلیل ذکر کړی یو مسله کې دوباره ذکر کوي به وی لما بینا یا بما ذکر ما بینا ما ذکرنا وغیره وی شو انځ شپږم کله کله صاحب د هدایي داسې کوي چې نه سه قرآني دلیل کی ذکر کی مسله ذکر کی به قرآن آیات ذکر کی به عقلی دلیل رستو ذکر کوي تبه چې عقلی دلیل توسع حاجت دې چې ذکر کوي نغه کی مقصد دای چې آیات نه مستقل دلیل دا هم آیات نه هم دای دلیلو تاسو را صحیح کنه ان شاء الله تاسو له په نور الانوار قیاس کی دا مسله راشي اوس مې چی ویلا قیاس ته ضرورت نه چې کله نص موجود وي خو صاحب د هدایي به ولي کوي هغه دې لپاره کوي چې آیات نه مستقل دلیل په ودا شو شپږم کله کله صاحب د هدایي عقلی دلیل نه تعبیر داسي کوي الفقه فيه كذا فقه پکې دا معنا عقلی دلیل پکې دا دی الفقه فيه كذا خبر علی بار راضی کړه د څه کوم خصوصیات چې نو اشاره کوم الکه سم ویلو څه مراد دی به جواب راکوي ښا اتم دلیل کله کله یو دلیل عقلی ذکر کی اور پسې به دلیل عقلی ذکر کوي یو برم دلیل عقلی به دلیل عقلی دا دوباره ولی ذکر کوي دا ځکه دا دیم چی دا لم او علت وی دا ول لپاره اول دلیل لپاره خپل دا دیم دلیل چی دا علت وی لکه مخکې راځي خبر واضحه نه هم صاحب د هدایت دا جمله انتهایی بار بار استعمالوي وهذا
لأن وهذا دغه مسله می ذکر کړل ولی لأن زکا دغه دلیل شروع کی دا ولی کوي دا اصل کې د دلیل انی نه پس دلیل لمی ذکر کوي دلیل انی نه پس کم دلیل ذکر کوي لمی تاسو ماته لغوه کړي په دې ځان پوهه کوم ارقاد کړي دلیل انی چاته وي دلیل لمی چاته وي تاسو خو صغرا پیژنئ کنه کبرا هم پیژنئ هغې کې حد اوسط هم پیژنئ بې نتیجه می لکه مثال یې واورئ دا مثال مشهور مثال دی خلک کوئی العالم حادث عالم حادث دی دا نتیجه ده کنه دعوه ده داسې وایي دعوه ده دلیل دا دی لأنه متغیر دا صغرا ده لأنه متغیر مالا لأن العالم متغیر دا څه ده صغرا وكل متغير حادث دات شولا كبرى أسئلة كان لأن العالم حادث وكل متغير حادث فالعالم حادث أي نتيجة شولا أتصبت ده صغرا كي كما موضوعي أقا نتيجة كم موضوعي أغيت أصغر ويليكي لأن العالم متغير العالم موضوع كان مبتدا او نتیجه سوا العالم حادث نتیجه کوم دا موضوع به چې کبرا کې څوک محمول وي کنه دا په نتیجه کې محمول وي العالم متغیر وكل متغیر حادث ده کنه نو فالعالم هغه نه موضوع واخستل او دې بل محمول راخسته د سیده کنه نو اصطلاح داسې منطقین بیانې وې نتیجه کې اصغر ثابتې چاله اکبر ثابتې چاله اصغر لرا نتیجه کې چې کوم محمول ثابتېږي موضوع ته د دې لپاره دلیل څوک وي حد اوسط وي حد اوسط خو پیژنئ کوم چې صغرا کبرا دواړو کې مکرر وي متغیر دغه حد اوسط کدا نفس الامر او حقیقت کوم دلیلو نو په دې وخت کې به دې دلیل ته ویل کېږي دلیل لمی څه ته وایي لمی او کدا حد اوسط دلیل وو د نتیجه کې د محمول ثابتولو موضوع د پاره خو صرف ذهن کې دلیل وو ته کوم دلیل وي دلیل انی نو سووري صاحب د هدايه چې کله وي وهذا لان ندی به مطلب دا مخ کې دلیل انی ذکر ده راځي چې اوس دلیل انی معنی درته دلیل لمی ذکر کما علت درته ذکر نه صحیح به څه شو نه لسم صاحب د هدايه چې کله وي کما فی الاصل اصل کې د سراغلی نو د امام محمد رحم الله ان شاء الله سبا بیان کو شپږ کتاب دی باغی کې یو کتاب دی اصل مبسوط تی مراد دی مبسوط دی امام محمد رحم الله کتاب دی چې صاحب د هدايه اصل ویلو نو مراد بترنه مبسوط وی یو لسم صاحب د هدايه چې کله المختصر ویلو کما فی المختصر وفي المختصر دینه مراد مختصر القدری وی او کما فی الكتاب وفي الكتاب کتاب نو مراد څوک وی جامع الصغیر وی یو لسم شوکا لسم څو اصل نه مراد مبسوط وی یو لسم څو مختصر نه مراد قدری وی او د کتاب نه مراد جامع صغیر وی دولسم صاحب د هدايه ترتیب دار دا انتهی احمد دا هر باب په شروع کې د قدری مسلې ذکر کړي بغیر نه پس په اخره کې د جامع صغیر د باب په اخره کې د جامع صغیر مسلې ذکر کړي پس خپل طرف کې به بیان کی وضاحت کې دلایل بیانې تاسو به گئی څه شو دولس جلسم کله کله صاحب د هدايه دا کې ګوره دولسم هم دا ویلو چې اول کې په باب د اول کې په باب د اول کې د قدري مسائل وی په باب د اخر کې د جامع صغیر وی کله کله په باب د اول کې او فل جامع صغیر وی نو مقصد دا ان شاء الله بیانو به او حشی د څومره حشی چې هغه خامخا د دې بیان به کړی ولی ویلو نو مقصد صاحب د هدايه دی چې دا مسله جامع صغیر کې مده والته دسه ده خامخا په کې څه تبدیلی خامخا په کې څه فائدې ذکر کوي څه فائدې د لپاره د قدري زید التو فی الجامع الصغیر وای نه راځي شو څلسم صاحب د هدايه چې کله قالو ویلو کنه قالو بولانو د سویلی معلومیږي مسله اختلافي ده قالو چې ویلو بس مسله اختلافي انزلسم زید صاحب د هدايه داسي وای هذا الحديث محمول على كذا
دا حدیث محمول له په پلانکې معنا باندې نو مطلب برای چې زینه حملو علماء حملې او کدی سی وای چې نحمله نو به مطلب دا زی په پلانکې معنا حملو ان شاء الله موږ له بده صلات کې راځي ان قریب چې کله چې وبا دو قلی وی نو لم يحمل الخبث دې کې براشر علی خیر سره شپالسم دا من دی احمد صاحب دی دو قسم الفاظ استعمالي عن محمد عند محمد عن ابي حنيفه عند ابي حنيفه عن ابي يوسف عند ابي يوسف دا عني چراولو دا بتش داغه روایت وی دغه یو قول بوي او عند چې ویلو دقه به مذهبي کویل چې عند محمد معلومي کې دقه د امام محمد مذهب دی رحمه الله او که صرف عني ویلو معلومي کې تش روایت دي مذهبي نه دی اسی یو روایت نقل له کجی ولسم صحیح دی د بعض خلکو اتباع کوي د اما به جواب کفا نه راوړي اما به جواب کی د اما به جواب کفا نه راوړي اتلسم اینی وسیله سره عام طور باندې وو نه راوړي خو زمون کې نسخې دي علما وې دي کې داسې کارونه ډیر کم کړی دي نور لسم صحیح دی داسې کوي یو مسله ذکر کی کم باب چروانی دغه مسلې به دغه مسلې یو نظیر ذکر کی مثلا دلته د طهارت خبرې شروع کړي یو دم پکې د حج مسله ذکر کی یو دم پکې د بیع مسله ذکر کی د جاری ذکر کی دغه نظیر وي راځي کنه دغه اوس موږ قدرت کی ویل یو سره اختو کړي یو داړه کی دي نور څو کې د مسبه څه حکم وي دلته صاحب د هدایم یو قاعده بیان کړی ده نور کتابونو کې دا کوم شی چې د بل سره جزوي او داسې جزوي چې هغه ور سره متصل وي او قرار سره متصل وي متصل به اتصال قرار ورته وي به حکم دی نه شی لري بس دا اخته چې وکړل د شو لکه هم خپل اخته دي دا لکه خودله هغه کې خودل کور ورواچو کلک پسې ونه خود داسې شو لکه چې بس هم خپل ده او به تیرېدل د غسل کې بس کافی ده هم دا مسله تک بیا کې هم ده یو سری زمکه خرڅ کړل بوټي خو بزمکه کې متصل به اتصال قراري ام به کې خرڅ شو کدا سی ول بوټو نه غیر به بیل مسله دا سی کله کله کوي تاسو ما خبره پیږي یو مسله ذکر کی ورپسې به تور نذیر بل مسله د بل باب ذکر کی خو به څه کوي اشاره چې کوي د نذیر ته په اشاره بعیدی سره اشاره کوي او کوم چې خپل مسله یلته به اشاره به قریبی سره اشاره کوي پیږي کنه اخیره شلم صاحب د هدايه عام طور باندې د پټ سوال نه جواب کوي تبر وباسه سوال دارې دلته سوال جوړیږي هغه جواب کړي نو سوال نه ذکر کوي البته درې ځینو کې باقاعده سوال ذکر کړي دي هغه هدايه بو کې دي دوزه کتاب ادب القاضي کې دي او یو کتاب الغصب د هدايه بو اخیری باب دی هغه کې باقاعده فین قیل ذکر کړي تاسو پوه شئ بس وکړو